بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بزين نو بسراقه کلام منګویل چې یو شاعر د بل شاعر الفاظ دا په خپل اشعار کې وایي دا پنځه قسمونه او بیا د هغې متعلقاتو کې یو اقتباس او پرون سبق کې موږ تضمین ویلو تضمین ته ایداع هم وایي چې شاعر د بل شاعر د شعر صحیحه دا په خپل اشعارو کې میلاو کې خدای نمک کې پای باندې تنبیه ورکی یا اشارتن یا صراحتن چې دا شعرونه زمانه دي بلکې د بل کستي چې په دې باندې سرقې هغه دا ګمان ونشي او کچرته د بل شاعر د شعرونه چې نه د هغه د نوم سره مشهور جو بیا تصریح کولو ته ضرورت نشته ده لکه لږه راځي کړي اذا ساق صدري وقفت العدا کله چې زما چې تنگ شو زه دشمنان نه ریګم نو د مثل توبیتن بحالي يليق نو زه هغه شعر بیانوم کوم چې زما له حال سره ډیر زیات مناسب دی انده اوس د بل شاعر هغه شعر دی بیانې فبالله ابلغ ما ارتجي وبالله ادفع ما لا اطيق چې د الله به قسمی چې زه رسیږم هغه څه چې څه غواړم او په الله باندې قسم زه د فقوم هغه چې څه طاقت نه لرم او کچرته لګ تغییر یسیر په کوشش نه پدېږم سبب نشته لکه با اصل شعر جوړو هغه ان ابن جلا والطلاع الثنايا متى ازع العمامه تعرفوني داو خدل لګی دا شعر بدل کړه دی او ابن جلا وطلاع الثنايا متى يزع العمامه تعرفوهم دا بدل کړه نن سبق کې سلورم نمبر په خاتمه کې سلورم نمبر او د سرقې کلام متعلق کوم دینو پای کې سلورم نمبر دریم نمبر العقد والحل عقد او حل عقد او حل څه ته ویل کېږي نو عقد معنا ګوټه ورکول او حل معنا کولا ګوټه کولول نو عقد مطلب دا دی چې یو منصور کلام په نثر کې نظم کې پیش کول یعنی بل یو انسان هغه په نثر کې پیش کړی ته په نظم کې پیش کې او حل مطلب دا دی چې بل انسان هغه بل یو شاعر هغه په نظم کې ذکر کړی او ته په نثر کې پیش کې یعنی معنا مطلب یې وي او الفاظ بدلی یو خبره یو کس په نثر کې ذکر کړی دا په سراوال عبارت کې آی په نظم کې پیش کې یو شاعر نو منصور منظوم کول دا تینه هغه عقد ده او نظم یو کس پیش کړی دا او هغه ته د کې کولاوي نو هغه ته ویل کېږي حل واشه عقد وحل غل کې ګوره العقد والحل الاول نظم المنصور یعنی منصور خبره په نظم کې پیش کول عقد څه دی وای منصور خبره په نظم کې پیش کول منصور معنا چې یو خبره یو ناصر چې دا په نثر کې ذکر کړي نثر مطلب روان عبارت کې ذکر کړي او هغه ته په نظم کې یو شاعر پیش کړي نه ته عقد وای او حل څه دی وای والثاني نثر المنظوم چې یو شاعر یو خبره په نظم کې ذکر کړي اته په څه کې ذکر کړي نه نظر کې فالاول دا عقد مثال والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم والظلم من شيم النفوس او ظلم چې ده نو دا د نفسونو هغه مزاج ده د انسانانو مزاج ده طبيعتونه دي طبيعتونه فإن تجد پس کچرته د دی لرا فإن تجد پس کچرته یو کس ذا عفت والا چې هغه ظلم نه لري نه نو فلعلة لا يظلم نو دا بل علت ته سبب د وجه نه بل ظلم نه کوي مطلب دا دی کنه و یو انسان کته د انسان فطرت دا چې دی په بل باندې ظلم کوي او چې کوم انسان دې چې پاک دامن نه ظلم نه کوي نو بل علت ته وجه نه بقا مخای وس دا خبره د په نظم کې ذکر کړل پوښوي او اصل کې دا خبره په نثر کې بل انسان ذکر کړی دا هغه داره عقد فيه قول الحكيم بلی کې منظوم کړی دی په دې کې قول د حکیم چې الظلم من تباع نفسه چې ظلم د انسان د طبيعتون نه دی وانما يسدها عنه احدى علتين چې ظلم نه منع کوي دا انسان دوا علتونه دینیت یو دینی دی وهي خوف المعاد هغه د اخرت یره ودنیویه او دویم دنیوي دی او خوف العقاب الدنیوي چې هغه د دنیا سزا نه یریدل دي نو ګوره دا خبره الظلم من تباع نفسه دا خبره په نثر کې ذکر ده
چې ظلم چې نه دا د انسان په طبیعت کې دی هر انسان چې دی په ظلم کوي کم انسان چې ظلم نه کوي بوجي یا خو به د آخرت نه یریږي او یا به د دنیا د عذاب نه بیریږي د دنیا چې ما دا نو دا خبره دا منصور ذکر کړی دا او شاعر په نظم کې ذکر کړه وظلم من شيمين نفوس فان تجد لا عفه فلعله لا يظلمون پوه شو به معنی نو منصور کلام منظوم کو او حل څه ته ویل کېږي چې یو منظوم کلام یا هغه منصور کې منظوم کلام یا څه کې په نثر کې ذکر کې وثاني او دویم چې منظوم په نثر کې ذکر کول قول العياده سنه ماجوره عیادت د سیو سنت ته جبای باندې اجر ورکول کېږي د سیو طریقه ته جبای باندې انسان ته اجر ورکول کېږي ومکرمه ماثوره او داسې خاصلت ته ماثوره چې نقل کړل شوی دی یعنی هغه د مخکې خلکو نه دسه نقل کړل شوی دی ومع هذا فنحن المرضى سره دینا منګه مریضان کیګو ونحن العواد او منګه جنده عیادت کو وكل وداد لا يدوم فليس في وداد او هر یو محبت چې هغه دایمي نه وي فليس في وداد نو هغه محبت نه ده یلګه پوښتنه دا یو خبره ده وکړه چې عبادت دا سنت عمل له او دا مکری خلکو نه دا کوله خصلت نقل کړل شوی دی او منګه مریدان او منګه عیادت کو او منګه دینه دا کم محبت چې همیشه نوي ناغه سه محبت دینه اوس دا خبره ده منصور ذکر کړل شوی دا خبره په نظم کې ذکر کول اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتذنبون فناتيكم ونعتذر اذا مرضنا کله چې موږ بیمار شو اتیناکم نعودکم نو موږ راځو تاسو ته چې موږ تاسو عیادت وکړو وتذنبون تاسو ګناهونه کوي فناتيكم ونعتذر نو موږ راځو تاسو ته موږ عذر پېښ کوو نو ګوره دی وایي چې لکه موږ لکه دې شو کنه چې تاسو موږ بیماران چې نو موږ راځو تاسو خپل چیرې ته موږ تاسو وکي او ګناه تاسو کوي او عذر ته موږ پېښ کوو چیرې لکه زمونږ غلطي شوی لکه پوه شو به معنی نو دا وس دا نظم کلام وي اذا مرضنا اتيناكم نعودكم چې کله موږ مریضان شو موږ تاسو تفوسل راځو وتذنبون غناونه تاسو کوی فناتيكم ونعتذرون موږ راځو تاسو خواله موږ تاسو ته عذر پېښ کوو نو دا منظوم کلام چې نه دای په نثر کې پېښ کړل لکه پوه شو به باندې لکه په باندې پوه شو په عقد او په حل باندې عقد څه ته ویل کېږي منصور کلام په نظم کې پېښ کول او حل مطلب سره چې منظوم کلام په نثر کې پېښ کول التلمیح تلمیح په لغت کې په معنی اشاره کول سره راځي او په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي چې متکلم پر خپل کلام کې یو آیت طرف ته یا یو حدیث طرف ته یا یو مشهور شعر طرف ته یا یو مشهور متل طرف ته یا یو قصې طرف ته جندا اشاره وکړي لکه پوه شو به معنی چې شاعر په خپل شعر کې متکلم په خپل کلام کې یو آیت طرف ته اشاره وکړي یا یو حدیث طرف ته اشاره وکي یا مشهور شعر طرف ته اشاره وکي یا یو متل ته مشهور دغه وکي اشاره وکي او یا ست اشاره وکي یو مشهور قصې طرف ته اشاره وکي او ان يشير المتكلم في كلامه چې متکلم اشاره وکي په خپل کلام کې لې آیت یو آیت او حدیث یا حدیث او شعر مشهور یا ته شعر مشهور دا او مثل سائر یا یو مشهور متل دا او قصه یا قصه دا دلته کې مثال صرف د یو ذکر کړه ده چې صرف قصې طرف ته به اشاره شوې ده لعمر مع الرمزاء والنار تلتقي ارق واحفى منك في ساعه الكرب عمر دا یو سړی نوم دی قصه دا ده کنه چې یو سړی کلیب دا غنو کلیب کلب یا کلیب نو داغه دا کلیب چې نه دا یو لوروا او د سره دښمنی ودري کسره نو حساس ابن مره ولګیدو حساس ابن مره دغه کلیب چې نه دی په دا باندې وو په تور باندې او د زخمی کو داغه سم مسله په دا باندې زخمی کو نو دغه چې نه کنه دا کلیب دې د تګړېدو او د په تکلیف باندې زګې سړي په تور باندې والو دا عمر ابن حارث دې روانو د عمر ابن حارث نو وبو وختله اورګ وبل لړم یا تور راوځه ان سر پرې کومړې کو نو دا عمر ابن حارث
د په قسوت قلبي کې چې مشهور شو دغه واقعینا چې لکه دې سي سخت زړه لري که یو انسان د عمر نه مدد غواړي نو خپل مرګ له دعوت ورکول دي نه دی لعمر مع الرمزاء والنار تلتزي ارق واحفى منك في ساعه الكربي د خپل معشوق د خپل معشوقینا د دې نه د پریاد کوي وای لعمر مع الرمزاء چې عمر وي او یو چې کنه مع الرمزاء دا سخت تودز مکوي تودز مکوي یو تودز مکنا او یو عمر ده والنار تلتزي او یو هغه اور ده چې هغه سره او بل شوی ده ګرم شوی ده التزي التزان باب افتعال نه په معنا اور اوچتون ارقو دا ارقو احفظ باندې د اسم تفصیل چګی یعنی ډیر زیات نرم ده ارقو باندې ډیر زیات نرم ده ډیر زیات مهربان ده من کستانه فی ساعه الكرب فغا په سخت وخت کې مطلب دا دی کنه چې تا چې مال کوم تکلیفونه راکړي دي کنه نو یو طرف ته ګوره یو عمر ده دام سخت زړه ده او بل طرف ته تودز مګره او بل طرف ته ګرم اور بلیږي نو دا دومره تکلیفونه چې دا خو ماته لکه آسان دي او ستاغه تکلیف چې ستاغه سخت دی دا په ما باندې ډیره ګرانه ده لکه پوه شو به معنی نو عمر مع الرمزاء سره د دینه چې دا عمر دې نه دا پس کی وي په سخت تودز مګه کی وي او النار تلتزي او هغه اور چې هغه سوي بل شي نو باغی یعنی دومره د ظالمانو هغه ظلم هغه سختی ارقو ډیره نرم ده وعفو ډیره مهربان استانه فی ساعه الكرب پس کی بس سخت ودی اشار نوز ګور دلګه بګیدل عمر مع الرمزاء ټګي وی کنه نو په دې شعر کې داغه کسی طرف ته مشهور دغه وکړل اشاره وکړل د عمر نومي چې په وغوسو داغه مشهور کیسه ته مشته قصه وکړه اشاره الى البيت المشهور و اذا بګي مشهور به طرف ته اشاره وکړه چې باقي قصه المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمزاء بالنار کم کسي د مصیبت په وخت کې عند قربته د مصیبت په وخت کې د عمر نه پناه غواړي المستجیر استجیر پناهي طلب کول وای کم کس چې د عمر نه د مصیبت په وخت کې د تکلیف په وخت کې پناهي طلب کوي کل مستجیر وای دې سیده چې دې طلب کوي پناه من الرمزاء د سخت تودیز مګنه بنار په اور سره الکه د یو طرف ته تودز مکره دیو چې تودیز مکه نه خدای پاک مال پناه راګي او هغه الله پاک ول اور کی چې تودیز مکه نه بری بامن کوم جوړ ته بری داخل کوم هغه پویږي نو د عمر نه پناهي غختل دي سړي لکه دې سړي جنن دا ماته تقسوک لګنه چې یو ولګي نو هغه زخمی کو او دغه کم کس چې زخمی شو نو هغه زخمی سړي د عمر نو وبغه غختل چې مال وبراکا او په تکلیف کې مو هغه پستور راو ته سړي وو اجازه د مکم نو دا عمر نه وي د مصیبت په وخت کې پناهي غختل د سیده لکه څنګه چې یو سړی دا اور نه په دغه نه د تودیز مکه نه پناهي غواړي هغه ته پناهي ورکړي چې بس سره په اور سره نو لعمر مع الرمزاء ولل لکه پوه شو به معنی نو تلمیح څه ته وایي چې شاعر په خپل شعر کې متکلم په خپل کلام کې یو آیت طرف ته یا یو حدیث طرف ته یا یو قصې طرف ته پکې اشاره وکړي لکه باندې پوه شوي نه عمر نه پناه غوښتل عمر په دې مدد پناه غوښتل یو شی مستجیر معنا پناه غوښتل حسن الابتداء دې ته ویل کېږي چې دا کلام په شروع کې داسې خبرې راوړل د کلام په شروع کې داسې الفاظ راوړل چې هغه داسې بهترین الفاظ وي او داسې صحیح معنی والے وي چې هغه اکتون کې لره په اول نظر سره په دې باندې مجبور کی چې دا ورسو خبره هم قتل غواړي حسن الابتداء څه ته ویل کېږي چې دا کلام په ابتدا کې د کلام په شروع کې داسې الفاظ راوړل چې هغه د وجنا د چې داسې الفاظ تراوړي یعنی داسې صحیح معنی والا الفاظ وي او داسې کلی الفاظ وي چې هغه د وجنا دا کم قاری یعنی وایونکې د په اولنی نظر باندې د دغه کلام طرف ته متوجي شي کلام طرف ته شوق پیدا شي
بیا که دا حسن ابتدا داسې وکنه چې د دې د وجې نه دا د مقصود طرف ته غمازي کوله مقصود طرف ته پکې اشاره وه مقصود طرف ته پکې څه وه اشاره وه نو دغې ته ویل کېږي براعة الاستهلال څه ورته وایي براعة الاستهلال یعنی د کلام په شروع کې داسې خبرې کول چې دغه خبره دا هغه ماضي کې چېرې دا وروستو نور خبره چې دا ویل غواړي نو دا د براعة الاستهلال وایي وهي حسن الابتداء ستوي وأن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عذب اللفظ چې وګرځي متکلم د خپل کلام هغه ابتدا او شروع عذب اللفظ قلی الفاظ خواږه الفاظ حسن السبک قلی ترتیب صحیح المعنى او صحیح معنی والا الفاظ فاذا اشتمل على اشاره لطيفه بس که مشتمل وي دغه الفاظ په یو باریک اشاره باندې مقصود طرف ته نو سمي براعة الاستهلال دې ته براعة الاستهلال وي تاسو به دا په شروع کې د کتابونو په خطبو کې اکثر د الفاظ وي چاوي دا براعة الاستهلال لکه په نور الانوار چې شروع کړ د نور الانوار په خطبه کې پای کې د الفاظ چې هر ورستو پکې هغه مقصود طرف ته پکې اشاره ده چې په دې کتاب کې به زما دا خبري دغه د براعة الاستهلال وي لکه پوه شوي نو حسن الابتداء څه ته وایي چې د کلام په شروع کې داسې ښکلي الفاظ راوړل چې هغه دا ویونکی متوجه کي د هغې کلام ختمولو ته او چې دغه کلام چې په دې کې هغه مقصود طرف ته پکې اشاره موجود وي په دې حسن الابتداء کې نو هغې ته څه ویلی کېږي براعة الاستهلال براعة الاستهلال استهلال هغه ماشوم ته ویلی کېږي چې هغه له اوله کې جړه شروع کړي اوله کې جړه شوی ته استهلال كقوله في تهنئة بزوال مرض لکه متنبي چې دی د خپل ممدوح ته د بیمارۍ لرې کېدله نو د هغه بیمارۍ مبارکبادي وله ورکوله المجد عوفي إذا عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم المجد عوفي بزرگی نتا ته عافیت درکړل شو بزرگی ته عافیت ورکړل شو المجد بزرگی عوفي عافا يعافي معافاتا عوفي هغې ته عافیت ورکړل شو بزرگی ته عافیت ورکړل شو اذا عوفیت کله چې ته جوړ شوې والکرم او هغه سخاوت ته عافیت ورکړل شو وزال عنك او لرې شول ستانه د الى اعدائک ستا دشمنانو طرف ته السقم بیماری وې لکه ته چې کله جوړ شوې که نه نو دې بزرګۍ ته او دې کرم ته عافیت ورکړلی شو نو ګوره دې الفاظ پکې راوړل چې وروستو انسان وایي چې دا داسې خبره وکړه او ستا دا بیماري لاړله ستا دشمنانو طرف ته یعنې دا بیماري ګوره لا تلې نه هغه بیمار خو لکه مطلب ستا دا بیماري دې لاړه شي دشمنانو طرف ته المجد عوفیه المجد والکرم عوفیه اصل کې بزرګۍ ته او دې سخاوت ته عافیت ورکړلی شو اذا عوفیت کله چې ته جوړ شوې وزال عنك السقم الى اعدائك او لاړه ستانه دا بیماری چاته نو دا صرف د حسن الابتداء د پاره مثال دی دا دویم چې دی دویم مثال چې ذکر کړی وکقول الاخر فی تهنئة ببناء قصرین چې یو شاعر بل کس ته د محل په جوړېدو باندې مبارکبادي ورکوله نو دا براعة استهلال دی قصر علیه تحیة وسلام خلعت علیه جمالها الایام یعنی دا داسې محل په محل قصرون علیه په محل باندې دی سلام او تحفې وي تحفه تحیه او سلام دی خلعت علیه چې لرې شوي دي خلع یخلو معنی ویستل لرې شوي دي په هغې باندې په دې محل باندې جمالها الایامو د زینت هغه جمالها زینت هغې الایامو زمانې مطلب یې دا دی چې په دې محل باندې دی تحفی دی وی په دې محل باندې دی سلام وی او په دې محل باندې هغه زمانه زینت هغه زمانه وستری دي زمانه په زینت وستری مطلب دا کنه زمانه په دې زینت په ډیر وخت تیر کړل ډیر زمانه په تیر کړل زینت قصرون علیه تحیه وسلام محل چې باغې باندې تحفی وی او سلامونه دی وی خلعت علیه جمالها الایام چې وستری دي خلعت فعل الايام الفاعل له چې وستری دي زمانه علی بني محل باندې جمالها فل زینت لرا لکه پوه شو دی باندې نو دا حسن الابتداء څه ته وایي چې متکلم د خپل کلام په شروع کې داسې خبرې راوړي داسې الفاظ راوړي چې هغې معنی هم بهتر وي ترتیب هم بهتر وي الفاظ هم بهتر وي چې هغه قاري لره متوجه کوي په دې باندې چې دا ټول کلام وایي او که دغه
خپل خبرې دا خپل الفاظ چې دا مقصود طرف ته اشاره کوي نو هغه ته ویل کېږي براعت الاستهلال په دې پوه شئ یاد بچی راته دا واړو